همیشه په پښتونخوا کې دماکیږي دهشتګردي پکې کیږي. یاره دا ګولۍ صرف دما خیال په پښتنو باندې اثر کوي، په بل چا اثر نه کوي. یا دا په پښتونخوا کې چلیږي، دا بارود او دا بمونه دا ګولۍ په پښتونخوا کې چلیږي، دا بل طرف ته نه ځي، دا بدمني بل طرف ته لاندړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزمت 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 د کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی تر هغه وخت نه والا تر اوسه پورې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره دماکي شوي مزمت مزمت او چې څومره کیږي نو دا غیر مزمت مزمت. اخیر دا مزمت دی څه شي؟ دا مزمت ښځه ده، سړی دی، دا د خوراک څیز دی، یا دا د لرګي دی، د وسپنې دی. مزمت دی څه شي؟ کله هم دماکه وشي دغه وشي بس هر سړی رو د مزمتونو باران مزمت. اور میں شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں دماکہ ہوا ہے، میں شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہوں. بھائی مزمت ہے کیا چیز؟ دا مزمت دی څه شي؟ چې ټول لوگ ټول خلک په مزمت باندې لګیا دي، هر سړی مزمت کوي. نن کو یو وردی والا دی هغه مزمت کوي. نو وروره چې زه مزمت کوم تم مزمت کوي، نو زما پتا کې څه فرق شو؟ زما پتا کې څه فرق شو چې تم مزمت کوي، بلم یو عام سړی دی هغه مزمت کوي، او ته وردی والا تم مزمت کوي، ته هم پوسټ چړاوي چې میں مزمت کرتا ہوں. نو ګرانه ته چې مزمت کوې ستا لپاره خو مونږ لګیا یو، زمونږ چې کومه ذمہ داري ده هغې کې خو چیرې هم مونږ یو ورځ لیټ نه کړه او نه مونږ ته دا قانونا اجازت شته چې مونږ هغه لیټ کړو. زمونږ په ذمې باندې ټیکس دی چې مونږ به ټیکس ورکوو، ځکه چې زمونږ د ټیکس نه ستا تنخوا ده. زه که اوبوس کم ټیکس ورکوم، ګرمي مې کېږي پنکه چلوم ټیکس ورکوم، چېرته بازار ته ځم ټیکس ورکوم، موټرسایکل ته پېټرول واچوم ټیکس ورکوم، ګاډي ته تیل واچوم ټیکس ورکوم، ماشومان سکول ته بوځم ټیکس ورکوم، ماشومان د سکول نه راولم ټیکس ورکوم، مدرسې ته ځي ټیکس ورکوم، مدرسې نه راولم ټیکس ورکوم، جماعت د بجلی بیل ورکوم ټیکس ورکوم، د بیس بیل ورکوم ټیکس ورکوم، چې څه کوم په هغې په هر څه باندې ټیکس لګېدلی دی. بیا که دا ټیکس زه انکار خو مشکله ده، که دا ټیکس زه چېرته یو ورځ نیمه لیټ کړم نو بیا په ما باندې تره تره دباونه راځي یا اپاهیاري را باندې کټ کېږي او ما دباوي چې بھائی ټیکس نه انکار نه کوي. ټیکس انکار خو څه کوي؟ ټیکس په بر وخت ورکوي، په وخت باندې به ټیکس ورکوي. نو زه خو هر څه کوم خو دا ټیکس چې زه د کمې وجې دپاره ورکوم یا د کمې وجې باندې ما دا ټیکس اخیستلی کېږي په څه وجه باندې چې دا زمونږ څومره هم ادارې دي، یوازې دا فورسز ادارې نه، سیکورټي ادارې نه، په دې کې نورې هم داسې ادارې دي چې دا زمونږ نه هم په دې وجه باندې مونږ دا ټیکس ورکوو، بلکې اخیستلی کېږي رانه چې دوی به زمونږ حفاظت کوي. چې اوس یو وردی والا کس هغه ما ته دماکه وشي، ما ته لاشونه پراته وي، خلک په وینو سره او هغه ما ته وایي چې زه مزمت کوم، نو بیا زما د ټیکس څه فایده شوه؟ بیا زه ټیکس څه ته ورکوم چې تاسو زه ټیکس هم درکوم، هر څه تاسو زه بر وخت درکوم او بیا هم ته ما ته وایي چې زه مزمت کوم، نو څه فایده شو زما د ټیکس؟ نو زه دې خپلو پښتنو ته ویل غواړم چې دا تاسو په کم اتي په غوږ کې ودی، تاسو لږ راپاڅئ، د اواز اوچت کړئ، تاسو چې چا له ټیکس ورکوئ د دې نه مطالبات وکړئ چې مونږ خو تا له ټیکس درکوو، زمونږ چې کومه ذمهواري ده هغه خو مونږ پوره کوو. آیا ستا چې کومه ذمهواري ده هغه ته پوره کوې که نه پوره کوې؟ مونږ خو په خپل ټیکس کې وخت نه لګو، لیټ کېږو نه، خو ته خپله ذمهداري پوره کړې او که نه پوره کړې. نو چې مونږ د دې خلکو نه مطالبات وکړو، دغه شانتې اوس په باجوړ کې دماکه وشوله او هلته هم خلک لګیا دي، څوک څه کوي څوک څه کوي. بھائی دغه دی چې دا کم فورسز دي چې مونږ د حکومتي وخت نه مطالبه وکړو، مونږ د آرمي چیف نه مطالبه وکړو، مونږ د چیف اف آی ایس آی نه مطالبه وکړو چې دغه ځای کې دا کوم دماکه شوې ده آیا د دې دا مجرم دې گرفتار کړی شي، مجرم گرفتار کړي او هغه له سریعام سزا ورکړي، سریعام سزا ورکړي چې بیا دغه شانتي حرکت څوک نه کوي. بھائی زما ادارې، زما آی ایس آی او زما مزید ادارې هغه خو د پاکستان نمبر 1 بلکې د دنیا نمبر 1 ادارې دي، هغوی د خپل صلاحیتونه استعمال کړي او دغه ظالمان دې راونیسي، ځکه چې دا یوه پیره خو نه شوه، همیشه په پښتونخوا کې دماکیږي دهشتګردي پکې کېږي. یاره دا ګولۍ صرف دما خیال په پښتنو باندې اثر کوي، په بل چا اثر نه کوي. یا دا په پښتونخوا کې چلیږي، دا بارود او دا بمونه دا ګولۍ په پښتونخوا کې چلیږي، دا بل طرف ته نه ځي، دا بدمني بل طرف ته لاندړه. او که بیا زه مطالبه کوم نو وایي دا خو د انډیا دغه دی سازش دی، نو د انډیا بارډر خو زمانه لري دی، انډیا خو د لاهور سره لګي، انډیا بارډر خو د لاهور سره ټچ دی، هلته کې خو داسې واقعیات پیش رانل. خو یو پیره دوه چېرته راغلی خو په پښتونخوا کې همیشه دغه درست کېږي او زما پښتونان په دې ډب ډوب باندې نه دی، بس هغه یې مصروفه کړی دی، څوک په قومیت کې مصروفه کړی دی، څوک په سیاست کې مصروفه کړی دی، ځکه چې هغه په هغه طرف کې مصروفه چې دې طرف ته توجه نه وي. بھائی چې موږ د خپلو ادارو نه مطالبات وکړو
او قانونا مطالبات دی وکړو. مونږه ټوپک اوچتولو ته ضرورت نشته دی. د دې ادارو سره چې کومې ټوپکې دي دا زما او ستا ټوپکې دي، دا زما او ستا په ټیکس باندې اخیستل شوي ټوپکې دي. دا وردي چې کوم ده دا وردي زما او ستا ده، دا آرمي چې کوم دی، دا پولیس، فرنټیر کور، اف سی، دا څومره چې فورسز دي، سیکورټي ادارې دي، دا ټولې زما او ستا ادارې دي. خو زموږ په ذهنونو کې داسې راچولي چې یاره دا خو آرمی چیف او دا خو د پنجابیانو دغه دی. نه 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 نه، دا د یو پنجابي اداره ده، نه د سندي اداره ده، نه د بلوچي اداره ده، دا د هیڅ چا اداره نه ده. دا چې په پاکستان کې څومره هم پاکستانیان دي، دا د هغه ټولو ادارې دي او هغه ټول د دې ادارو نه سوال کولی شي، قانونا په قانون کې دنه مطالبه دې کولی شي. نو موږ له هم پکار دي چې موږ د چا په خبرو کې نه راځو او موږ هم د دې ادارو باندې سوال وکړو چې ولې موږ ته امن نه مهیا کیږي، ولې مونږ ټیکس نه ورکو، مونږ ټیکس په ټیم باندې نه ورکو. وایم په مونږ چې څه تاسو زموږ نه مطالبات کوئ یا تاسو چې په مونږ باندې څه ټیکس اچوئ هغه خو مونږ بر وخت درکو، خو بیا چې زمونږ ستاسو کومه ذمہ داري ده هغه نه پوره کیږي، مونږ خپله ذمہ داري پوره کوو. نو راځئ چې مونږ د خپلو ادارو نه باقاعده مطالبات وکړو چې ولې مونږ ته امن نه مهیا کیږي، ولې مونږ پاکستانیان نه یو، ولې دا خیبر پښتونخوا د پاکستان حصه نه ده، ولې په دې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان قانون نه چلیږي. آیا موږ د پاکستان په قانون باندې عمل نه کوو چې موږ د هر څه منو، قانون منو، ملک منو، هر څه منو؟ نو بیا ولې موږ ته زموږ سره دوه قانونونه چلیږي چې په خیبر پښتونخوا کې جدا قانون او په نورو صوبو کې جدا قانون؟ نو موږ له پکار دي چې موږ مطالبات وکړو او د حکومت وخت نه مطالبات وکړو او پر امن مطالبات وکړو، ځکه چې دا ادارې زمونږ دي. او د دې نه موږ سوال وکړو چې موږ ته تر اوسه پورې ولې امن موږ ته قایم نشو او دلته امن نه راځي، وجه څه ده؟ او زه اخیره کې دا خبره بیا کوم چې په باجوړ کې کومه دماکه شوې ده، نو د دې تحقیقات وشي چې دا چا کړی ده او کم ظالم چې چا چې دا ظلم کړی دی هغه ته دې سزا میلاو شي او هغه ته دې سریعام پانسي میلاو شي. که داسې نشي کېدی ادارې چې هلته کې کم تعینات فوج دی، هغه فوج دی یا پولیس دی، فرنټیر کور دی یا اف سی دا خاصدار دی چې څومره هم فورسز دی، د هغې افیسرانو نه دا مطالبه وشي او که هغه په هغې کې ناکامه نو ټول دی معطل کی. په پاکستان کې ډېر داسې نوجوان دي، ډېر داسې ټیلنټ والا نوجوان دي، قابل نوجوانان دي چې هغه هسې ناست دي، هغه دې برتي کړی شي. موږ ته د داسې خلکو هیڅ ضرورت نشته دی. زه خو هم چې معطل څه چې هغوی ته دې سزا میلاو شي او معطل دین کړی شي، ځکه چې دونه وخت د عوام ټیکس خوري، د عوام د ټیکس نه تا ته تنخوا میلاویږي، تا ته د دې وجې نه میلاویږي چې ته د خلکو حفاظت وکړي، تا ته کو سرکاري ګاډی میلاو دی، تا ته کو سرکاري پیټرول میلاویږي. دا حکومت چې دی دا هغه خپله څه فیکټري نه ده لګولې، دا د دې عوام پیسه ده، دا خو د دې عوام سره غداري شوه او د غدار دپاره هېڅکله هم معافي نشته دی. نو راځئ چې د خپل حکومت نه مطالبات وکړو او په قانون کې دننه. والسلام.